بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف ولید چې ورځ نمبر درس د نهي باز شروع شو. ان شاء الله نن به موږ د نهي یو قاعده وایو چې یاره د نهي د څه نه جوړیږي. نو قاعده کې لیکي وایي د مضارع مثبت یو مضارع منفي وي یو مضارع مثبت وي. منفي معنی ده چې هغې کې نفي شوي چې یاره دا کار نه دی شوی او نه کیږي، او یو مضارع مثبت وي چې یاره دا کار کیږي یا به وشي. ٹھیک شو؟ دغه ته مضارع مثبت وایي چې کار پکې شوی وي هغې ته مضارع مثبت وایي چې کار پکې کیږي، او چې کار نه کیږي لکه زه وایم لیکل کیږي نو دلته کې دا اوس مثبت دی. زه وایم لیکل نه کیږي دا منفي دی. نو دلته کې وایي د مضارع مثبت په شروع کې به لاینهی ولګي. د مضارع مثبت دا یضرب یضربان یضربون دا مضارع مثبت دی. د دې په شروع کې به لاینهی ولګي. دا ټولو ګردان په شروع کې لاینهی ولګوه. دا مضارع مثبت دی. د دې ټول په شروع کې دې ته لاینهی وایي. او دا په څه تبدیلي راولي اوس به راته زه ووایم. دا وګورئ دا لاینهی د ټول ګردان په شروع کې ولګوله. دا وګورئ لام د ټول ګردان په شروع کې ولګوله. دې لام الف لا ته لاینهی وایي. او چې د کومو صیغو په آخر کې پیش وي هغه صیغو له به جزم ورکړي. نو وګورئ یضربو په آخره کې پیش دی د لم جزم ورکړه. بیا دا تضربو دی د په آخره کې پیش دی د لم جزم ورکړه. بیا بل تضربو دی د په آخره کې پیش دی د لم جزم ورکړه. بیا اضربو دی د په آخره کې پیش دی د لم جزم ورکړه. بیا نضربو دی د په آخره کې پیش دی د لم جزم ورکړه. نو ګورئ لا یضرب لا تضرب لا تضرب لا اضرب لا نضرب. نو لاینهی به د ټول ګردان په شروع کې مضارع مثبت په شروع کې ولګي، او د کومو صیغو په آخره کې چې پیش دی نو هغې له به جزم ورکړي. ټیک شوه؟ لکه یضربونه لا یضرب، تضربونه لا تضرب، بیا تضربونه لا تضرب وغیره. او چې د کومو صیغو په آخر کې حرف علت وي هغه صیغو آخر نه به حرف علت ختم کی. د هغه صيغو اخر نه به حرف علت ختم کی. حرف علت چې کوم صيغو په اخره کې وي لکه ګورئ يدعو ده د په اخره کې دا واو حرف علت دی. نو د نه به د سره چې کله لاینهی ولګي نو دا واو والف پته ختم شي نو لا يدعو به پاتې شي. يدعون بس شي لا يدعو. او ترمي د په اخره کې دا یا حرف علت دی. نو چې کله د سره لاینهی ولګي کنه نو دا یا به ختم شي لا ترمي لا ترمي. ٹھیک شو؟ او تخشا ده اخره کې دا یا او کا زبر ده دغه ده الف حرف علت الف ده دا. نو لا د تخشا نه لا تخشا دا کا زبر دا یا به ختم شي لا تخشا بشي. او وو صيغو نه به نون اعرابي ختم شي. نو د کوم صيغو په اخره کې چې نون اعرابي دي ما پرونی درس کې لیکلو چې د وو صيغو په اخره کې نون اعرابي دي څلور د تسنیه دي. نو ګورئ د لاینهی د وجه نه به د تسنیه یضربان نه به د نون اعرابي ختم شي. بیا د تضربان دي د نه به د نون اعرابي ختم شي. او دا دلته کې دا یضربون نه د اخره کې د نون اعرابي دي دا هم ختم شي. ٹھیک شو؟ بیا تضربان دي د نه به د نون اعرابي ختم شي. او دا تضربون دي د نه به د نون اعرابي ختم شي. ٹھیک شو؟ بیا بل تضربان دي د نه به د نون اعرابي ختم شي. نو ګورئ اوو صيغونه نون اعرابي ختم شو. یو صيغه دا شوه نون اعرابي والا، دویمه دا شوه، بیا دریمه دا یوه شوه، او څلورمه دا یوه شوه، پنځمه دا یوه شوه، او دا شپږمه دا یوه شوه، او اوومه تضریبي نه چې دی د په آخره کې دا نون اعرابي دی دا باندې ختم کړي. نو دا یا به موږ داسې ګول کړو تضریبي به شي. نو دا اوومه شوه. ٹھیک شو؟ نو د دې اوو صيغو نه به نون اعرابي ختم شي. نو دلته کې وایي د اوو صيغو نه به نون اعرابي ختم شي. لکه یضربان نه لا یضربا. نو ګورئ لا یضربا لا تضربا لا تضربا لا تضربي لا تضربا لا یضربو او لا تضربو. د دې نه به دا نون اعرابي ختم شي. او نون جمع مؤنث به په خپل حال باقي پاتې شي. نو یو نون جمع مؤنث دا یو دی، نون جمع مؤنث دا یو، او یو نون جمع مؤنث دا یو دی. دا دوه نون جمع مؤنث دي یضربنا او تضربنا. نو لا یضربنا او لا تضربنا دا نون دا نون جمع مؤنث په خپل حال باقي شي. د دې نون ته نون اعرابي نه وایي، دې ته نون جمع مؤنث وایي. ٹھیک شو؟ نو دا په خپل حال باندې وي. د یضربنا دی نون ته نون جمع مؤنث وایي، او د تضربنا دی نون ته نون جمع مؤنث وایي.
د دوه د نونونه به باقی پاتې شي ٹھیک شو او د اوو صيغونه نون اعرابي ختم شي او د 15 صيغونه به دا پیش ختم شي د لا نه سره ٹھیک شو نو دا وڅ شي لا يضرب لا يضرب لا يضربا لا يضربو لا تضرب لا تضربا لا يضربنا لا تضرب لا تضربا لا تضربو لا تضربي لا تضربا لا تضربنا لا اضرب لا نضرب ٹھیک شو نو ګورئ یضربو هغه یو سړی وخل کوي یا بو کی لا یضرب هغه یو سړی دی وخل نه کوي لا یضربا هغه دوه سړي دی وخل نه کوي لا یضربو اټول سړي دی وخل نه کوي لا تضرب هغه یو خزه دی وخل نه کوي لا تضربا هغه دوه خزه دی وخل نه کوي لا یضربنا اټول خزه دی وخل نه کوي لا تضرب تو وخل مکوا لا تضربا تاسو دوه وخل مکوي لا تضربو تاسو ټول وخل مکوي لا تضربي ته یو خزه وخل مکوا لا تضربا تاسو دوه وخل مکوي لا تضربنا تاسو ټول خزه وخل مکوي لا اضرب زدي وخل نکوم لا نضرب مونږ دی وخل نکو نو دا مونږ سره دغه د نهي کې اوله نمبر قاعده وا چې دا نهي دا د مضارع مثبت نه جوړیږي د مضارع مثبت د عام یضرب یضربان یضربون دا مضارع مثبت گردان دي د په شروع کې به لا نهي ولګي ٹھیک شو دا لام الف لا به پکې ولګي او چې کوم صيغو 15 صيغې دي یضرب تضرب تضرب اضرب نضرب نو دا 15 صيغو کې اخري حرف باندې پیش وي دنه به پیش ختم کی جزم به ولا ورکی د لاینه د وجنه او هو صيغي هغه نون اعرابي دي سلور د تسنیه دي دو د جمع مذکر دي یو واحد مؤنث حاضر ده یضربان تضربان 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 یضربون تضربون تضربین دا هو صيغي د دې په اخره کې چې کوم نون د دې ته نون اعرابي وي نو د لاینه د وجنه به د دې نه د نون اعرابي ختم شي او دوه صيغي داسې دي یضربنا تضربنا چې د دې په اخره کې دا کوم نون دی نو دا نون اعرابي دی د دې ته نون جمع مؤنث وي نو یو یضربنا نون جمع مؤنث دا د غائب ده او تضربنا نون جمع مؤنث د حاضر ده د دې دوه نونونه چې دي ته نون جمع مؤنث وي یا ورته نون ضمیر وي نو دغه نون چې دا د لاینه سره نشي ختمېږي نو یضربنا تضربنا دا دوه داسې صيغي دي چې دې ته هیڅ څوک هم څه نشي ویلی نو ورته حروف ناصبه څه ویلی شي نو ورته حروف جازمه څه ویلی شي ټیک شو په دې کې سم عمل نشي کولی دا مبني دي دا دوه صيغې نو چې کومې مبني وي هغه په خپل حال باندې وي هغې ته هیڅ څوک هم څه نشي ویلی نو دا مونږ سره د لاینه ګردانو اوس مونږ ته وایي نون ثقیله وخفیفه نون ثقیله د تاکید دپاره راځي هغه مشدد نون ته وایي او نون خفیفه هغه جزم والا نون ته وایي دا هم د تاکید دپاره راځي چې څنګه په مضارع کې لګي نون ثقیله او نون خفیفه چې څنګه په مضارع کې لګي نو په نهي کې هم لګي دا په دې نهي کې هم لګي خو د امر پشان لام تاکید په نهي کې هم نه لګي د نون ثقیله او نون خفیفه سره د زیات تاکید لپاره لام تاکید هم لګي هغه لام تاکید باندې زبر وي او لام امر باندې زیر وي او لا نهي چې لام الف لا وي ٹھیک شو خو دی وای څنګه چې نون ثقیله مضارع سره لګي نو د نهي کې هم دا اوس لا یضرب لا یضربا لا یضربو دا د نهي ګردان دي و د نهي ګردان سره هم نون ثقیله او نون خفیفه لګي خو دلته یو خبره کوي چې څنګه په امر کې لام تاکید نه لګي کنه د نهي کې لام تاکید نه لګي ځکه لام تاکید خو دې کې خود خپل د لاینه شته نو لام تاکید ورسره بیا نشي لګیدي نو دا لا یضرب دې هغه یو سره لري وخل نه کوي د دې سره چې کله زنون ثقيله لګوم نو دې کم باندې جزم یو هغه صبر ورکی لا یضربن هغه یو سره لري ضرور وخل نه کوي لا یضربان ادوانه سړي وخل نه کوي یا هغه ادوانه سړي وخل نه کوي نو لا یضربان هغه دوانه سړي دي ضرور وخل نه کوي لا یضربون لا یضربو دي نو دې سره چې کله نون ثقيله لګيږي نو د دې لا یضربو دا واو او الف به ختم شي نو لا یضربن ټول سړي دي ضرور وخل نه کوي خامخا وخل نه کوي لا تضرب هغه یوې ښځه وخل نه کوي لا تضربن هغه یوه ښځه دي ضرور وخل نه کوي لا تضربا دواړه ښځې وخل نه کوي لا تضربانې هغه دواړه ښځې ضرور وخل نه کوي لا یضربن هغه ټولې ښځې وخل نه کوي لا یضربنانې هغه ټولې ښځې دي ضرور وخل نه کوي لا تضربن لا تضرب ته وخل مه کوه لا تضربن تاکید دپاره پکې نون ثقیله ولګوه لا تضربن ته ضرور وخل مه کوه ته خامخا وخل مه کوه لا تضربا تاسو دوانه وخل مه کوئ سړو ته وایي تاسو دوانه وخل مه کوئ او دې کې تاکید پیدا کړه زور پکې پیدا کړه چې تاسو دوانه ضرور وخل مه کوئ تاسو دوانه خامخا وخل مه کوئ لا تضربانې نون ثقیله به ورسره ولګي لا تضربو دې تاسو ټول وخل مه کوئ نو لا تضربن تاسو ټول ضرور وخل مه کوئ لا تضربي دې ته وخل مه کوه یوې ښځې ته وایي چې کله دې سره نون ثقیله لګې تاکید دپاره نو لا تضربن
ته یوه ښځه ضرور وخل مه کوه لا تضربان تاسو دواړه ښځې ضرور وخل مه کوئ لا تضربنان تاسو ټولې ښځې ضرور وخل مه کوئ لا اضربن زه دې ضرور وخل نه کوم لا نضربن موږ دې ضرور وخل نه کوو نو نون ثقیله هم ورسره لګي خو نون ثقیله د تثنیې صیغو نون ثقیله ټولې صیغو سره لګي 14 وانه صیغو سره لګي او نون خفیفه هغه ساکن نون هغه د تثنیې صیغو سره نه لګي او د دوه د جمع مؤنث چې کومې صیغې دي هغې سره نون خفیفه نه لګي د تثنیې څلور صیغو سره نون خفیفه نه لګي او د دوه د جمع مؤنث صیغو سره نون خفیفه نه لګي نو شپږو صیغو سره نون خفیفه نه لګي او اتو صیغو سره نون خفیفه لګيږي او دا نون ثقيله دا مشدد نون دا د ټولو څوارلس واړو صیغو سره لګيږي نو دا زموږ د نهي اولنې باسو ان شاء الله دینه پس موږ په بل درس کې د نهي پوره ګردانونه کو نهي معروف نهي مجهول نهي معروف بانون ثقيله نهي مجهول بانون ثقيله نهي معروف بانون خفيفه نهي مجهول بانون خفيفه نو دا ټول ګردانونه به ان شاء الله په ترتیب باندې کوو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام